جی ګرانو خوږو اورېدونکو کتونکو وحید خان تاجک یم او دا وخت په تیمرګر تړون شادیال کې موجود یم. دلته د تاجک ملي اتحاد پاکستان ګولډن جوبلی تقریب را جوړ شوی دی. دې تقریب کې د ټول پاکستان نه د تاجک برادرۍ چې کوم مهم غړي دي هغه راغلي شریک شوي دي. دلته هغه ځوانان چې هغوی په دې کال کې څه نه څه ښه نمایه کارکردګي کړې ده، د تاجک نوم یې روښانه کړی دی، هغوی ته پکې ایوارډونه میلاو شو. دې پروګرام ته د بلوچستان نام میلمانه راغلي دي، د کویټ نه د بلوچستان د تاجک ملي اتحاد مشر او دغه رنګ چیف اف تاجک بلوچستان د صوبې صدر زموږ سره دا وخت چې د موجود دی، د هغوی سره خبرې اترې کوو. ډېره مننه صدر صاحب. دیر ته په راتګ درته هرکلی وایو، څنګه محسوسوئ؟ دیر کله راغلي یې، کوم کوم ځای کې وګرځېدئ، څه مو ولیدل، څنګه درته ولګېده؟ په عزت اوسې، سلامت اوسې، کور ودان الله دې عزت وکړه. دیر ته دا زموږ تقریبا دریم ځل دی. اول ځل موږ راغلي وو هم د تاسیس په سلسله کې، خو زموږ د تاجک ملي اتحاد پاکستان چې کوم دی دا په وجود کې نه و راغلی په هغه وخت. نو دا ځینې مشرانو جدوجهدو، د هغو سټرګلو، د هغو محنتو چې بیا دا زموږ د بلوچستان تاجک قومي مومنټ په نامه باندې تنظیم موږ چلولو، او دلته په کې پی کې کې تاجک اتحاد پاکستان په نامه باندې تنظیم وو دوو. بیا د دغه مشرانو د جدوجهد او بیا د ناستو بعد دا په 10 جون 2022 کې دا مرج شو، دا یو تنظیم زندې جوړ شو. نو اوس خبره دا ده چې دا نه چې صرف بلوچستان او کې پی کې، په دې کې پنجاب، په دې کې سند او ورسره چې تمام دنیا په ټوټل په هر سیمه کې د دنیا په هر ځای چې تاجک پروت دی، تقریبا زموږ د هغه ټولو خلکو سره موږ په رابطه کې یو. خبره دا شی ده چې دا موږ د جدوجهد دا څه وجه د څه کوو. دا چې څنګه تاسو اوس دغه ایوارډونه ورکړو، 2 قسمه ایوارډونه وو. یو هغه ایوارډ چې کوم وفات شوي دي یا په هغه کې څوک ژوندي وو چې د دې بنیاد یې ایښی وو، هغه خلک چې یو چند کسانو د دې ضرورت محسوسه کو او دغه یو میشن شروع کو. او نن الله پاک په دې کې دونه برکت واچولو چې تمام پاکستان بلکې د نور سیمو د نور وطنو خلک ما ولید دلته د افغانستان کسان هم راغلي وو چې د نور سیمو خلک دا ګرد راغلي وو. نو اوس دغه ځوانان د هغه مشرانو چې هغه قرباني ورکړه د هغو ثمرو دا راټول سو، او ماشاءالله الحمدلله دا تاجک خو یو د علم کور دی، د عالمانو کور دی، دا د شجاعت او د غیرت کور دی. دا ان شاء الله تعالی ټیک دی. ډیر وختونه تیر سو په د خلکو خپل د ثقافت، د خپل زبان، د خپل ژبې د شنه لري سو، لیکن د خپل غیرت، د خپل ناموس چې کوم د په وینه کې د په خټه کې موجود دی هغه برقرار ساتلی دی. او ان شاء الله تعالی د دې بعد به هم نور پروګرامونه کوو، چونکې دا د تاجک پاکستان اتحاد چې کوم 1974 کې په وجود کې راغلی و، د هغې 50م تاسیس دی. نو بیا چې دا زموږ د مرشو دی د دې یو پروګرام موږ مشوره کړې ده، بیا به که خدای کول ان شاء الله تاسو موږ له راځئ، دا تاجک به ګرده دا فاصلې به کمې سي، موږ ستاسې زړونه به سره یو سي، وینه خو مو سره یوه ده. کور ودان تاسو موږ ته عزت راکړو، الله مو خوشحاله لره. ډېره مننه. موږ سره صوبایي صدر د تاجک ملي اتحاد محمد شاعر تاجک صاحب موجود دی. ډېره مننه صدر صاحب. کامیاب پروګرام باندې درته مبارکباد هم وړاندې کوو. ستاسو څه خیال و دونه کامیاب پروګرام به وشي که نه؟ توقع هم کامیاب دی، او دا چې کوم ځوانانو د تاجک نوم روښانه کړ، ایوارډونه ترلاسه کړل، څه وایي په دغه حوالې سره؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. مننه وروره، تاسو خپل قیمتي وخت موږ له راکړو. عزتمند وروره، چونکې زما د پیدایش بلکې د 1974 نه دې تنظیم څخه زه وابسته یم. زمونږ مشرانو، زمونږ کشرانو په دې تنظیم کې ډېرې زیاتې قربانۍ کړي دي. هغه وخت دا سهولیات نه وو کوم دي، موږ یو مقام ته ضروري ورسوله. نن چې دا تاسو صحیح نه نو دا انشاءالله دا زمونږ د کورنۍ، بیا زمونږ د پوسټونو، زمونږ د عهدو دا برکت دی چې نن موږ ټول قوم په یو پلیټفارم باندې راټول کړو. زمونږ کوشش دا دی چې موږ د خپله انرژي ټول خپله کشرانو ته
کنورټ کو زمونږ کشران را پرنټ شي قابلان خلک را پرنټ شي د وروري په مخ کې وړاندې باندې بوزي مونږ خو د اوسه پورې چې څومره هلې ځلې وکړې مونږ اړونه نن مونږ تسکین دی مونږ ته آرام دی مونږ ته سهولت دی مونږ ته خوشحالي ده چې مونږ څومره کوشش کړی په حیثیت صوبایي صدر زما په وخت کې چې په پېښور کې تنظیم جوړلی په مردان کې جوړلی په بونیر کې جوړلی په سوات کې جوړلی په ملکنډ کې جوړلی په مردان کې جوړلی په چارسده کې جوړلی په اپر چترال کې جوړلی په لوور چترال کې جوړلی په باجوړ کې جوړلی په مومندو کې جوړلی ان شاء الله الته ما تنظیمونه جوړ کړي دي تاسو هغه یې نه وخت په وخت باندې زموږ سره رابطه زموږ سره د موبایل په لار باندې زموږ ته د ټلیفون په لار باندې د هغوی هغه رابطې موجود دي زه به خپلو کشرانو ته دا یو اپیل کوم زموږ چې څومره کشران دي چې هغوی د دې خپلو مشرانو د عهدو نه پیدا والي او چېرته چې دوی مشکلات دي هلته دوی غږ کوي هلته به دوی ته یو خپل کشر یو مشر به هلته ورته په دفتر کې ناستي په بورډ کې به ورته ناستي په سیکریټریټ کې به ورته ناستي موږ به دا هر څه دوی ته پرووایډ کوو ځکه چې زه د دې صوبې صدر یم په دې صوبه کې چې ما زه د بابوګانو صوبایي صدر وم نو هغه یو جدا صورتحال و دا یو جدا دا د ورورولۍ مینه ده دا د ورورولۍ صورتحال دی نو موږ ته په دې صوبه کې هر ځای کې خپل ورور معلوم دی چې هغه څومره قابل دی په څومره قابلیت په جامه کې دی د خپلو کشرانو ته مې دا یو اپیل درخواست مې وته چې د دې خپلو مشرانو نه پیدا والی او خپلې لارې روښانه کړي نن وخت د قلم دی خپل تعلیم حاصل کړي د ټوپک کلچر وخت نه دی د کلاشنکوف کلچر وخت نه دی چې تاسو کلاشنکوف راوړئ نن خلک په دې باندې ډېر فخر کوي زما به خپلو کشرانو ته دا اپیل چې هغه د قلم نه کار والي او په پرنټ راشي او زموږ نه پیدا والي او موږ د هغې خدمت وکړو ډېره مهرباني شکریه ډېره شکریه زموږ سره دا وخت ناصر سلطان تاجک موجود دی دا د دیر اوسېدونکی دی او د ده سټوري چې کومه ده هغه داسې ده چې بالکل زړه راښکونکې ده په تیر 2 کاله مخکې چې کوم سیلاب راغلی و په هغې کې په برول کې په یو خوړ کې څه کسان پساو شوي چې په یو غټ کمر ناست وو واړی دسلوړ کې سوري او په یو کمر ناست وو هغه ته بیا پړی وتړلی شو یو هلک دا پته نه لګېده چې څوک دی خو هغه په پړي باندې تلو کسانو چې ده نو هغه ځان یې ریسکیو کړل راویستلې هغه ځوان دا هلک هغه ویډیو ډېره زیاته وایرل شوې وه خو دا پته لګېده نه چې که څوک دی هغې نه پس دغه رنګې دلته د تیمرګرې چې کوم خونړی سیند دی نو د بره دیر نه را روانېږي دا سیند وخت په وخت دغه رنګ ماشومان ځوانان ډوبۍ وړي خو دوی ورته چې ده نو چمتو ولاړ وي او راوباسي ریسکیو کوي نو دا خدمات دی دوی او نن ورته هم په دغه خدماتو باندې چې ده نو ایوارډ میلاو شو ناصر ډېره مهرباني ډېر زبردسته مونږ ویاړ کوو ستا په خدماتو باندې ایوارډ هم درته میلاو شو ایوارډ دونه معنا نه لري خو په دومره لوی دغه کې سړي ته شاباسۍ میلاو شي دا غټه خبره وي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو نه مخکې وایي تاجک صاحب ستاسو د زړه د کومې شکریا ادا کوم او ما سره څه الفاظ نشته د زه ستاسو مخامخ ولاړ یم نو خدای شته خبرې رانم ګډې وډې کېږي زه به خپل تعارف او د هغې نه پس به د وحید بی خپلې خبرې وکړم زما نوم ناصر سلطان دی تحصیل وړی او دسلوړ سره مې تعلق دی وحید بی تاسو چې څنګه د پلړ حوالې سره خبره وکړه نو هغه خو یو زمونږ چې کله سیلاب راشي نو مختلف ځای کې داسې واقع راځي د موهیډ په مقام باندې په یو کور کې 15 کسانو په پساو شوي وو په هغې کې اولنی به یې ګلزار هلال به یو دویم زه وم چې هغه سټیپ همغسې و خو د هغې نه مخکې بیا مونږ سره پلیټ فارم نه و او زه د دیر د عوامو ستاسو غونته کې د سوشل ورکرو او د څومره د مختلف میډیا چې دي د هغوی شکریا ادا کوم چې ما له یو موقع راکړه یو پلیټ فارم یې راکړو او د هغې نه پس ما اکټیویټي سټارټ کړو نو د هغې نه الحمدلله ستاسو په سپورټ باندې ستاسو د مینې په خلوص باندې ما وسو د علي خوان فاونډیشن په نوم باندې یو افتتاح کړی دی چې د هغې کال وشو د هغې نه موږ مختلف اکټیویټي کوو چې د هغې د سیلاب په مت کې یا اکسیډنټ وشي یا چېرته اور ولګي یا د هغې نه د چا کورونه وغورځېږي نو هغې ته انشاءالله زموږ هغه ټیم په ټایم باندې رسېږي ډېر زبردست نن پروګرام ته راغلی پروګرام په حوالې سره سوی لیدل کتل وشو مونږ خو خپلو کې د واتساپ د لارې رابطه د ډېر وخت نه وه خو فسټ ټایم دی چې مونږ یو بل ولیدی سره نور ډېر شي خلکو سره میلاو شو او وحید بھائی اول خو زه ستاسو شکریا ادا کوم څنګه چې تاسو ستاسو سره په میلاوتیا باندې زه ډېر زیات خوشحاله شوم ولې زما ستا په واتساپ باندې رابطه کېده زه د خپل تاجک برادرۍ په فیملی باندې فخر کوم چې زموږ سره ستاسو غونډه راغلي او د هسپتال په مت کې نو داسې کم سوشل میډیا داسې کم خلک چې هغه د مختلف او یا داسې د کم چې د زموږ د ادارې په سوکړي کم چې زموږ په دې هسپتال کې ما بیا د هغې مخالف اواز اوچتول ډېر ګرانه خبره ده تاسو د هغې ته د هغې دپاره اواز اوچت کوو نن الحمدلله تاسو په صوبه کې الله تاسو له یو مقام درکړی دی تاسو له یو پہچان درکړی ولې چې تاسو د غریب سره مرسته وکړه زه ډېر زیات خوشحاله شوم د پروګرام حوالې سره تاسو خبر وکړه زه د تاجک فیملی
څومره چې برادری ده بلوچستان دی کوټه ده او د غین علاوه د اسلام آباد یا کې پی کې د کم ځای کې چې څومره ملمانه راغلي دغه شکریا ده کوم او زما سره الفاظ نشته چې زما غونته کې یو کمزور سړی د بلوچستان خلک منتخب کړي د پېښور خلک منتخب کړي د سوات خلک منتخب کړي او ماته ایوارډ راکړي نو د دې د حوصلې په وجه باندې موږ نور هم د خدمت جذبه موږ کې راځي او موږ غواړو چې موږ نور هم د قوم خدمت وکړو ډیره مهرباني. دا ناصر سلطان تاجک چې موږ سره خبرې اترې وکړلې او دته په دغه انساني همدردۍ یا د انسانیت په خاطر چې دوی کوم خدمات دي د هغې باندې ایوارډ ورکړی شو د بګدا ذکر وکړو چې تنظیم هم جوړ کړی نو ډېر زبردست موږ پرې نور هم خوشحاله شو الله دې وکړي چې د دوی هم دغه رنګې هلې ځلې جاري وي. دا خبرې اترې تاسو واورېدلې چې مختلف مشران د مختلفو علاقو نه دې پروګرام ته راغلي دلته تقریرونه هم وکړل ځوانانو ته پیغامونه ورکړل چې تاسو دغه رنګې ښه کارونه وکړئ تعلیمونه وکړئ خواري وکړئ محنت وکړئ سبقونه ووایئ او دغه رنګې د دې تاجک برادرۍ نوم روښانه کوي. زموږ امید دی انشاءالله چې دا څونه هم تنظیمونه جوړ شوي دي دا به هم دغه رنګې د قبیلو ترمنځ د قومونو ترمنځ هم آهنګي نوره هم زیاتوي خپلو کې به مینه محبت نور هم زیاتوي او دا تنظیمونه هم د دغې لپاره جوړ دي چې نورو قبیلو سره قومونو سره هم آهنګي زیاته هم شي. د کیمرامین جنید شاه سره وحید خان تاجک تړون شادي حال تیمرګره کوزدیر.